بسم الله الرحمن الرحیم. کوم مسلمان ورور د چې په مونږ کې سوچونه راځي، مختلف خیالات ورته راځي، دې دپاره چې کوم دی یو بهترین علاج، ډېر اسان علاج. اکثر ورونه بیګان د تپوس کوي چې شیطان مونږ ته مونځ کې وسوسې راچي. کله ورته وایي چې تا یو رکعت وکړو، کله ورته تا یو رکعت کم وکړو، کله ورته وایي چې تا یو رکعت زیات وکړو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان د انسان په رګونو کې داسې ګرځي لکه مجرى الدم. څنګه چې وینه د انسان په رګونو کې ګرځي، شیطان دغه شان د انسان په رګونو کې ګرځي. او مونځ خو چې کوم دی بیا ډېر مهم عبادت دی. شیطان کوشش دا کوي چې د مسلمان نه دا مهم عبادت پس چل خراب کړي. سوچونه ورته راولي، کله ورته تا یو رکعت وکړو، کله ورته تا دوه رکعت وکړل، کله ورته کم زیاتې وغیره. دې دپاره چې کوم دی بهترین یو اسان علاج دی. یو پیره چې کوم دی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او غرض ورته وکړو چې اے د الله رسوله، ان الشیطان قد حال بیني وبین الصلاة وقراءتي. چې اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، شیطان زما او زما مونځ او قرات په منځ کې حایل شي، نه مونږ باندې شک او شبهه راچي، مونږ ته پته نه لګي چې مونږ څو رکعات وکړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل فاذا احسسته فتعوذ بالله منه. چې کله ته داسې واقع محسوسه کې، یعنې تا ته مونځ کې دا شان شک او شبهې شروع شي، نو ته چې کوم دی پناه وغواړه او ګس طرف ته چې کوم دی درې پیرې وتوکه، یعنې مطلب لاړ وتوکه. صحابي فرمایي چې کله ما دا عمل وکړو، نو زما د ټول لاسونو منځ کې چې مونځ کې به ما ته شک او شبهې راتللي ختمې شولې. آیا اوس په مونځ کې چې کوم دی تعوذ ویل یا دغه شان لاړې توکل جایز دي که جایز نه دي؟ او د حدیث مطلب څه دی؟ مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي هغه د دې حدیث درې توجیهګانې کړي. پهلنۍ توجیه دا کړې ده چې دې حدیث دا د هغه وخت سره تعلق چې کله په مونځ کې خبرې کول جایز وو، نو په وخت کې چې کوم دی دا تا ته اجازت وو چې تا په مونځ کې لاړو توکلې، دا شان اوس بالله دی ویلې. دویمه خبره دا ده، دویمه توجیه مولا علی قاری رحمت الله علیه دا کړې ده چې د دې حدیث تعلق د هغه مونځګزار سره دی چې د مونځ د مخکې وسوسې راځي. یعنې چاته چې مونځ د مخکې وسوسې شروع شي، نو هغه له پکار دی چې د مونځ د شروع کېدو نه مخکې دا عمل وکړي، یعنې تعوذ ووایي او درې پیرې چې کوم دی ګس طرف ته لاړ وتوکي. او درېیمه توجیه دا ده چې کله دا کس د مونځ نه فارغه شي، نو کله چې فارغه شي دا عمل دی وکړي، نو امید دی چې بیا به ورته مونځ کې داسې قسمه وسوسې نه راځي. اوس خبره دا ده چې په مونځ کې وسوسو ختمېدو دپاره اعوذ بالله ویل څنګه دي؟ بهرحال په زبان یعنې په ژبه باندې ویل نه دي پکار، بلکې په زړه کې چې کوم دی سړی وایي نو بهتره. که یو سړی چې ته په ژبه باندې وایي، نو دې سره لحاظه مونځ نه پاسېږي. دویمه خبره مطلب ګس طرف ته لاړو توکلو دپاره څه حکم دی؟ نو بهرحال مونځ کې چې کوم دی لاړې توکل نه دي پکار. که یو کس لاړې توکي بار بار توکي او یو بار نه یو کس وګوري ورته او هغه دا وګڼي چې دا کس مونځ ته نه دی ولاړ، نو دا چونکې عمل کثیر دی او عمل کثیر د وجې نه چې کوم دی د مونځ فاسد شو. لہذا د په مونځ کې د وسوسې ختمېدو دپاره دغه پکار دی، یا مونځ شروع کېدو نه مخکې چې کوم دی دا عمل وکړي، نعوذ بالله ووایي او دا شان ګس طرف ته چې کوم دی درې پیرې لاړې وکړي، او یا چې کوم دی کله مونځ ختم کړي بیا د نه پس دا عمل وکړي، نو انشاءالله د الله نه امید دی چې آینده به دې ته په مونځ کې داسې قسم شکایات نه وي، یعنې مطلب داسې قسمه وسوسې او شیطاني خیالات به دوی ته نه راځي.